رجب المرجب بزرگ میاشت ورته وایي 60 هجری وه چې یزید بن معاویه په تخت باندې کېناستو په عراق کې. ناول حکم یې وکړو چې څومره خلک دي راجمع کړي چې زما په لاس باندې بیعت وکړي، ځکه دغه وخت حکمرانو ده. د مدینې منورې چې کم د صحابه بچی پاتو، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، داسې نور صحابه کرام، هغوی د بیعت نه انکار وکړو چې موږ د دې ظالم په لاس باندې بیعت نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه فرمایي چې موږ بیعت نه کوو د په لاس. وجه سوا موږ دا د حکومت اهل ګڼو نه، حکومت زمونږ دی، موږ اهل یو، دا اهل نه دی. نو د مدینې منورې چې کوم گورنرو ولید ابن عتبه، یزید ورته خط راولېږلو چې د عوامو نه مخکې د حضرت حسین رضی الله عنه نه چې په څه طریقه هم وي بیعت ته واخله، ځکه دې سړي نه زما یره کېږي، دا زما د سلطنت د ختمېدو خطره د ده نه محسوسومه. عوام پرې د اول د ده نه بیعت واخله. ولید ابن عتبه شپې د شپې په تیاره کې حسین رضی الله عنه خپل مجلس له راوغوستو او ورته یې خط وښود، ګوره چې یزید خط رالیږلی ستا متعلق، ته داسې کار وکړه چې زما په لاس باندې بیعت وکړه، نو زما دا بیعت نیابت په داسې شي ګویا چې تا د یزید په لاس باندې بیعت وکړو. حسین رضی الله عنه ته فرمایي چې د بیعت دا طریقه خو نه ده چې د شپې په تیاره کې په پټه ته زما نه بیعت اخلې، دا خو مسله د خلافت ته. په رڼا کې به زما په شان سړي نه د ټولو مسلمانانو په مینځ کې ته زما نه بیعت اخلې، طریقه دا ده. نو ده دا محسوسه که چې دا زما بیعت کول غواړي، حالانکه حسین رضی الله عنه سره بیعت وعده ونه کړه، طریقه یې ورته وښوده چې طریقه د بیعت دا ده، دا ستا طریقه غلطه ده چې د شپې ته خلک راغواړي او بیعت پې په پټه کې. او هغه محسوسه دا که چې سهار په رڼا کې به دا زما په لاس بیعت کوي. حسین رضی الله عنه د هغه د مجلس نه لاړو او پوه شو چې دا ظالمان عثمان پرېږدي. حسین رضی الله عنه شپې در شپې د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته هجرت وکړو. د مکې نه هجرت کړو، د هغه نیکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمام صحابه هجرت وکړو. د ظلم په وجه مدینې منورې ته رالل. اوس انوسی د ظلم په وجه چې دلته خلک په ظالمان مسلط شو، مکې مکرمې د دوباره هجرت وکړو. نو چې ورته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه د شپې هجرت شروع کړی دی، نو ولید ابن عتبه فوج ته حکم وکړو چې لاړ شي فوراً حسین رضی الله عنه مال راولي. چې دی ور رسېدل، حسین رضی الله عنه چې د مکې حدود ته د حرم حدود ته ور داخل شو. او قرآن عظیم الشان کې دی من دخله کان آمنا، څوک چې حرم ته داخل شو په امن کې شو، الته جنگ جګړه نشي کولی، الته حیوانات شکار کولی نشي، بد رد نشي ویلی، تیزی نشي کولی، د حرم د حدودو خلاف ورزي ده. الته حسین رضی الله عنه قیام پذیر شو. نو د دې خبرې پته ولګېده یزید ته، ور واغستو ور، او فوراً یې 2 خطونه ولیکل. یو خط خپل قاصد ته ورکړو چې ته به باقي د مدینې منورې گورنر، او دویم خط یې وله ورکړو چې دا به ولید ابن عتبه ته یوسې او هغه ته به ووایې چې ته ما منسوخ کړې، معزوله مې کړې، نن نه پس ته گورنر نه، عام سړی شوې. لږ د اهل بیتو سره څه نرمي وکړه، سړی د حکومت نه فارغ چې نرمي به نه کوي دې سره. دومره ظالم انسان په مخ د ځمکه یزید تیر شوی. هغه سړی ولید ابن عتبه د حکومت نه لر کو، بل سړی مقرر کو. اوس خو چونکې حرم کې اوسېږي، حسین رضی الله عنه سویلی نشي، نو کوفې والو سازش جوړ کو چې دا به د حرم د حدودو نه څنګه رابار کو. نو دا هغه ځای چې کوم وډیرا صاحب حیثیت مالدار خلکو، هغوی خطونه ولیکل حسین رضی الله عنه ته چې حضرت تاسو زمون خواته کوفې له تشریف راوړئ، موږ تاسو په لاس باندې بیعت کوو،
په دینی امورو کې به تاسو زمونږ رهنمایي کوئ. حسین رضی الله عنه هغه خطونه صحابه ته پیش کړل چې د کوفې خلک خدا وایي چې ته دلته راشه. صحابه ورته وویل چې دا ډېر بې وفا خلک دي. حضرت حسن رضی الله عنه شهید کړو، په دې پتون باندې په تلوار وهلو، فلانی صحابي شهید کړو، فلانی صحابي شهید کړو، بالکل مزلتا. حسین رضی الله عنه فرمایي چې تاسو خبره ټیک ده، خدا داسې خلک دي چې ماته د الله واسطه راکړي چې د الله خاطر وکال ته کوفې ته راشه. سبا د قیامت په ورځ باندې کو د الله په دربار کې دی زما خلاف مقدمه درج کا چې یا الله مونږ دې ته ویلو چې دینی رهنمایي د پاره ته زموږ خواله راشه، دا نو راغلی ځکه مونږ ګمراه شو. زه به د الله په دربار کې څه جواب ورکوم؟ صحابو ته پته ولګېده چې حضرت حسین رضی الله عنه خو عزم اراده کړې ده د تلو. بیا ولا مشوره ورکړه چې تاسو مزه جی خپل یو نماینده ولېږئ چې دا غزه حالات معلوم کی، چې داغه مکمل اطمینان قلبي اوشي چې دا د امن والا خلک دي او د دې په خپل وعده کې سچ دي. هغې نه پس پتا سو لاړ شي. وای ټیک شو. نو مسلم بن عقیل رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی هغه ولېږلو چې ته لاړ شه، سره د بچو لاړو. چې کله کوفې ته ننوتو نو د کوفې خلکو یو عظیم استقبال وکړو، ادب او احترام سره پیش رالل. د کوفې په جامع مسجد کې په زرګونو خلک موجودو. د مسلم بن عقیل رضی الله عنه په لاس باندې بیعت وکړو او ورته وویل چې مونږه حقیقي حسینیان یو، مونږ د هغه سره مینه ده، زمونږ تاسو امامان یې. مهرباني وکړه حسین رضی الله عنه ته خط ولېږه چې هغه هم راشي. دا غزله ته لږ اطمینان میلو شو. ورځې تېرېدې نو د خلکو سلوک ورسره ډېر ښه. حسین رضی الله عنه ته خط ولېږلو چې جی صحابه کرامو چې د دې متعلق سویل نو هغه شان نه دي، دی خو ډېر زمونږ قدر او احترام وکړو، تاسو راشئ. نو هغوی بیا صحابو سره مشوره وکړه. بس صحابو وویل چې بالکل چې هغوی واقع په خپله وعده کې حق تی سچ دي، تاسو روان شئ. جی حسین رضی الله عنه روان شو سره د خپل اولاد. هلته یزید ته پته ولګېده چې مسلم بن عقیل په کوفه کې دی. نو یو گورنر یې پیش کو هلته چې فوراً لاړ شه، 1000 فوج یې ورولېږلو چې لاړ شه او مسلم بن عقیل زما خواله راوله. نو چې کله هلته رالل، ابن زیاد یې نوم دی، تاریخي بدماش او ظالم سړی تیر شوی دی. هغه رالو او هلته خلکو ته وایي، کوفې خلکو ته چې ستاسو چې کم اولنی گورنرو د یزید په حکم باندې لاړو، معزوله شو، ختم، اوس زه ستاسو نوی گورنر یم. ټول پریشان شو چې دا ظالم رالو څه مسله شته. او بیا تلوار روغ کو ویل چې چا مسلم بن عقیل او حسین رضی الله عنهما او د دې اهل بیت ته چام امن ورکو، ما ولا تحفه کې دا تلوار راوړی دی، سربت قلمو. هغه بے وفا خلک چې یو ورځ مخکې د حسیني نارې لګولې، هغوی ورته مسلم بن عقیل سره د خپلو بچو د ښځې پیش کو چې دا یو غدار نعوذ بالله یو پکې دا دی چې ستاسو د حکومت خلاف ورزي کوي. هغه بې دردۍ سره د بچو هلته شهید کړو. حسین رضی الله عنه چې کوفې علاقې ته رانږدې شو، خبر ورته راورسېدو چې مسلم بن عقیل رضی الله عنه شهید کړو. انا لله و انا الیه راجعون ویل او خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې دوی خو موږ سره وکړه دوکه، اوس به موږ ځو او د مسلم بن عقیل بدله به د دوی نه اخلو. ټوټل 72 کسان دي چې هغوی ته پته ولګېده حسین رضی الله عنه را روان دی. نو 4000 فوج د یو بل گورنر سره کل لاړ شه او دا ټول گرفتار کو زما خواله راوله. ډېره تفصیلي واقعه ده. حسین رضی الله عنه د تلو نه انکار وکړو چې زه خو د کوفې والو په دعوت راغلم، خو هغوی انکار کوي زه واپس ځم، زه به چېرته سرحداتو ته لاړ شم، هلته به جهاد کې شریک شم، او یا ماله دا مقرره کړې چې زه یزید سره آمنے سامنے شم، خپله خبره وکړم، مکالمه وکړم. نو دوی ویل چې بالکل صحیح ده. ابن زیاد ته خط ولېږلو چې دا خو داسې کوي. ابن زیاد تاریخ لیکلی دی، خوشحاله شو، تاریخي ظالم سړی دی، خو په دې خبره خوشحاله شو چې یاره دا به مونږ یزید ته حواله کو، هغه پوه شه
او حضرت حسین رضی الله عنه پوښه مونږ به د میز نه وځو خو اکثریت چې کله دا باچاهان تباہ او برباد کیږي دا د خپل وزیرانو په وجه تباہ او برباد کیږي یو وزیر خبيث وسره ناستو شمر نومو شمر بن ذلجوشن دا وته ویل چې حسین رضی الله عنه د اوس قابو کې دی او کو دا د لاس نه وته ګوري دا بستا سټولو د لپاره خطر وي اوس لارشه او فورا دا بیعت ته واخلا او بیعت نه کی قتل کا ناغه خبره منلې و خو د دې خبيث په وجه باندې د اراده بدل شو د ابن زیاد ودا کار بومتو کې شمر ته وي نو هغه ځان سره نور فوج بوتلو سلوړ زره فوجیان دا غینه مخ کې تلو دا غینه زر فوجیان مخ کې تلو د نور فوج راوستو په زرګونو فوجیان او التا اعلان وکړو چې مونږ دلته صلح لنه یو راغلي مونږ جنگ لراغلی په نهم محرم باندې نن اتم محرم دی په سبا نهم محرم باندې د جنگ آغاز شو یعنی د ظلم آغاز شو جنگ دی ته نه وای چې څوک په جنگ لزان سره ماشومان بوزي زنانه بوزي دا څه نه د ظلم آغاز شو په لسم محرم باندې د څو ورځو نه بدی باندې وب بندې وي تګي په میدان کربلا کې سر نور لګیده او په دغه ځای کې یو جنگ ته اوزي شهید کیږي یو جنگ ته اوزي شهید کیږي یو اوزي په اخر کې حضرت حسین رضی الله عنه د دې ظالم په لاس باندې شهید کړی شو ډېر په بے دردۍ سره بیا سر مبارک په تلوار او په نیزه باندې خو ګرځول وي نبی علیہ السلام ته پهله پیشن گوئی شوی و دونه تاریخي ظلم شوی دی اگر چې بیا روستو دا څوک چې په ظلم کې شریکو الله رب العزت ته تاریخي مرګونه ورکړي دي دسې مرګونه او دسې عذاب کې په دنیا کې مبتلا کړي دي چې دا غي یو تذکرو کې د سړی زړه یخیږي خدا نن سبا چې کم د حسینی ناره لګي بده 72 تنانو کې د دوه کسانو تذکره کوي د نورو تذکره نه کوي ولی نه کوي ځکه بدی معنی نمونه د صحابه کرامو پراتو بیا به خلکو ته پته ولګي چې د اهل بیت او د صحابه په منځ کې څومره گہرا محبت څومره گہرا تعلق او د دوی ښکار کول نه غواړي یو د حسین رضی الله عنه تذکرہ کوي یو د عباس علمدار رضی الله عنه تذکرہ کوي بس نور تذکرہ نه کوي حالانکه 72 تنان په میدان کربلا کې شهیدان شو دا یو تاریخي ورځ ده